بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. زما عزتمندو د نارینه اولاد د پاره څلورمه وظیفه هم مجرب عمل او ازمایل شوی عمل د قرآن عظیم سورت. بعضې کسان داسې وي چې هغوی ته الله رب العالمین اولاد ورکړی وي، زنانه اولاد یې ورکړی وي، یې اولاد بیخي نه خو هغه سوال د اولاد کوي او د نارینه اولاد دپاره کوي. نو آیا دې انسان ته څه کول پکار دی؟ الله رب العالمین د انسان ته اولاد ورکوي او اولاد ورته نارینه اولاد ورکي. نو قرآن مجید کی سورت یوسف شته دی. دغه سورت یوسف په سپینو پاڼو باندې ولیکئ، خو زما عزتمندو داسې به ولیکئ چې په دې کې یو حرف هم خراب شوی نه وي، لکه داسې نه وي چې یو حرف پکې تاسو نه خراب شي هغه روان کې یا په هغه ځای پرېږدئ او بل شروع کې. نو داسې صورت یوسف په داسې طریقې سره لیکي چې په دې کې یو حرف خراب کړی شوی نه وي. چې کله دا پوره شي او تکمیل ته ورسي نو تعویض په شکل بیا راټول کړئ او دغسې کوم دی بیا په یو سرمن کې بند کړئ او هغه چې کوم دی دې زنانه ته په غاړه باندې واچوئ. تر کومې چې د دې زنانه اولاد نه وي شوی تر هغه دوران پورې به دا د دې په غاړه باندې پروت وي. انشاءالله دې زنانه ته چې الله رب العالمین کوم اولاد ورکوي نو هغه به نارینه اولاد وي. نو زما عزتمندو د څومره کسانو چې دا ضرورت وي، بلکل زما عزتمندو قرآن عظیم واحد کتاب په مخ د ځمکه داسې کتاب دی چې د دې نه زموږ دپاره بل مجرب او ښه کتاب بل نشته. نو زما عزتمندو زموږ او ستاسو یقین او عقیده ده چې قرآن عظیم چې څه په قرآن عظیم کې دي هغه زموږ دپاره زموږ د خیر ذریعه وي. نو زما عزتمندو چې د څومره کسانو ضرورت وي نو په دغه طریقه باندې دا هر څه وکړئ، انشاءالله دا حاجت به ستاسو الله رب العالمین پوره کړي.